نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون وقال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین اوریدونکو وقت ډیر په تیزی سره روان دی او مرګ ته ورځې شپې دي لنډیږي. هر یو انسان له غور او فکر او سوچ پکار دی. څومره چې د انسان عمر تیریږي نو دی د آخرت طرف ته دی نږدې کیږي او آخرت طرف ته دی روان دی، د قبر طرف ته دی نږدې کیږي. تلونکې زمانه چې کومه ده هغه بیرته واپس په لاس باندې نه راځي او د دې عمر مثال د زندګۍ مثال د واورې دی. دا واوره ده ولي کیږي که چاته پیدا واخیستله د دې زندګۍ نه، لکه څنګه چې واوره ده هغه واورې نه په هغه ټیم باندې چا پیدا واخیستله چې په اوبو کې واچوله او په اوړي کې په هغې باندې اوبه یخې کړې، شربت یې وکړه، یو څه پیدا به وکړي. او که دغسې یې پرېښودله نو هغه به ولي شي، ختمه به شي، هېڅ پیدا به ونه کړي. دغه شان دا زموږ زندګي ده. که دا موږ قیمتي کړله او په دې کې موږ د الله رب العالمین عبادت وکړه، د الله رب العالمین بندګي مو وکړه، د الله رب العالمین رضا هم په دې کې ولټوله، نو دا به ډېره قیمتي او انشاءالله تعالی بیا د دې ثمرات هغه بیا موږ او تاسو ته میلاویږي او ډېر خوندونه او مزې وي. خو زما عزتمندو که چېرته دا موږ ضایع کړله او دا هم هسې تېره کړله په غفلت کې، نو بیا ګورئ انسان به بیا ډېر ارمان کوي، بیا به وخت تېر شوی. د دې وجې نه قرآن کریم کې الله رب العالمین په 18 سپاره کې الله رب العالمین فرمایي اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون. خلقو ته د هغې حساب را نږدې شو، انسانانو ته حساب کتاب را نږدې شو او دوی اوس هم لا په غفلت کې پراته دي. حساب کتاب را نږدې کېږي، آخرت طرف ته انسان روان دی او دی بیا هم په غفلت کې پروت دی. دی بیا هم الله رب العالمین ناراضي کوي، دی بیا هم خپله زندګي د شریعت موافق نه جوړوي، دی بیا هم په فضولیاتو کې او په عبثو کې لګیا دی. غور او فکر انسان له پکار دی. عزتمندو الله رب العالمین دې دا سوچ او فکر موږ ټولو ته نصیب کړي. دا 2022 په ختمېدو باندې دی، 2023 به شروع شي. دا 2023 دا انقلاب چې راغی او دا بدلون راغی چې دا یو کال ختم شو بل کال شروع شو، دغه شان عزتمندو دې کې موږ سوچ او فکر وکړو او دې کې زموږ او ستاسو لپاره یو سبق پروت دی چې داسې به یو ځل زموږ د دنیا دا زندګي ټوله ختمه شي او د آخرت والا زندګي به شروع شي. څنګه چې اوس 2022 2021 2022 دا ختم شو او 2023 کې موږ داخل شو، نو دقه شان یو ځل به د دنیاوي دا سفر ختم شي او د آخرت والا سفر کې موږ روان شو. خو موږ څه وکړه د هغې لپاره؟ په دې باندې بعضې نافویه خلک به هغې ته زه ویم چې نافویه خلک هغه په دې باندې خوشحالیانې کوي، یو بل له مبارکي ورکوي 2023 دې مبارک شه. دا مبارکي دا څه خوشحالي نه ده. په څه باندې ته مبارکي ورکوې؟ ته خپله زندګۍ د هغې حساب وکړه، سوچ و فکر وکړه چې په 2022 کې ما د رب نافرماني څومره کړله، ما څومره بغاوت کړی دی، ما د شریعت څومره خلاف کارونه کړي، ما څومره ګناهونه کړي او څومره نیکۍ مې کړي. نو عزتمندو که چېرته تا خپلې زندګۍ ته مخکې زندګۍ ته سوچ وکړه، په 2022 کې خپلې زندګۍ ته سوچ وکړه، په دې کې که تا د نیکۍ کارونه ډېر کړي خو خوشحاله شه. خو که چېرته تا ګناهونه ډېر کړي
او نیکی کمې وي په نش باندې شمار وي نو سوچ او فکر پکار دی لږ غور او فکر وکړه هر یو انسان ځان سره سوچ وکړي یقینا داسې د فتنو زمانه ده چې په دې فتنو زمانه کې نیک اعمال کول دینی خدمات کول دا ډېر مشکل دي نو عزتمندو دا 12 میاشتې الله رب العالمین مقرر کړل الله رب العالمین فرمایي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم الله رب العالمین فرمایي چې دا ان عدة الشهور شمیر د میاشتو عند الله پنځ د الله تعالی باندې 12 شهرا 12 میاشتې دي فی کتاب الله د الله تعالی په قانون کې د الله تعالی په لیک کې یعنی دا 12 میاشتې الله رب العالمین مقرر کړل او د کلینا یوم خلق السماوات والارض د کوم وخت نه چې الله رب العالمین اسمانونه او د ځمکې پیدا کړل دا نظام چې الله رب العالمین جوړ کړل د هغه وخت نه د الله رب العالمین پیدا کړل دا تیریږي بیا دوه قسمه حسابونه په دنیا کې را روان دي چې یو ته شمسی حساب وای د نور والا حساب چې عام مشهور دی په انګریزي حساب سره او دویم هغه قمری حساب دی رسپوږمۍ والا چې هغه مشهور دی په اسلامي حساب سره دا دوانه نور سپوږمۍ الله رب العالمین پیدا کړی دي او دوانه حسابونه دا جایز دي اگر چې فضیلت د قمری حساب اغیزیات دی د اسلامي چې کوم متویل کیږي مسلمانان به دې لړ توجه ورکړي نن دا افسوس خبره ده چې د نور تاریخ ای زمون معشوم تایات دی خو چې کوم اسلامی تاریخ دی چې دا غي سره زمونږه ټول دینی کارونه هغه سره تړل دي روزه رمضان بکلی دا غي تعلق د قمری حساب سره دی د اسلامی کلندر سره د اسلامی حساب سره د سپوږمۍ والا چې کوم حساب دی دا غي سره تعلق دی اختر بکلی روزه بکلی حج بکلی د دې ټول تعلق هغه د قمری حساب سره دی نن دا غینه مسلمانان نا خبره دي دا بل حساب انګریزي حساب دا معشوم ته پته ده دا نارینه او زنانه ته پته ده خو لیکن عزتمندو دا هغه اسلامی تاریخ نه زمونږه مشران کشران اکثریت نا خبره دي الا ماشاءالله بعض خلک هغه خو لیکن اکثریت دا غینه دومره نا خبره دي پته نه لګي چې زمونږ اسلامی تاریخ وای د کله شروع کیږي زمونږه اسلامی تاریخ کال ابتدا د کله کی یو کال ختمی کی کړه دا پته ډېر کم مسلمانانو ته دا سوچ ځان سره پکار دی زمونږه اسلامی تاریخ هغه د محرم نه شروع کیږي پکار دی چې هغه حساب منګه ځان سره یاد ساتو هغه اول دی دا ورپسې دی دا جایز دی لکه څه حرام څه نه دی څه ګناه نشته په دې حساب کې خو لیکن هغه حساب اسلامی حساب دا غي سره زمونږ د عبادتو تعلق دی هغه زده کول ضروری دی لازمی دی هر مسلمان لا پکار دی چې هغه نمبر 1 هغه یاد ساتي اسلامی تاریخ نن هر یو مسلمان زما د आवाज اورې په دې ټیم کې سوچ وکړه چې اسلامی تاریخ ته اوس معلوم دی ډیرو کوم خلکو ته معلومي چې اسلامی تاریخ اوس نن سویم تاریخ دی اسلامی دا پته نه لګي عزتمندو د سوچ خبره ده الله رب العالمین دا 12 میاشتې پیدا کړل دا په شمسی حساب سره هم 12 دي او په قمری حساب سره هم 12 دي او دا دوه مواد حساب د لپاره پیدا دي دا دوه قمری حساب هم کولای شي شمسی حساب هم کولای شي او دوه جایز دي فضیلت د قمری زیات دی د سپوږمۍ والا د حساب اسلامی تاریخ دا غي فضیلت زیات دی الله تبارک وتعالى په دغه آیت کې فرمایي وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا الله رب العالمین هغه ذات دی چې نور یې ډېر رڼا والا ګرځول دی جعل الشمس ضياء چې نور یې ډېر رڼا والا ګرځول دی والقمر نورا او سپوږمۍ لږ رڼا والا وګرځولا وقدره منازل
او الله رب العالمین دې له مقرر کړل دي پړاوونه، منزلونه، ځایونه د پریوتلو د راختلو الله مقرر کړل دي. د دې وجه نه په دې کې څوک وته نشي ولی الله رب العالمین نور او سپوږمۍ د انسانانو نه دومره لرې پیدا کړي دي او دا نظام یې جوړ کړی دی څوک پای کې تغییر نشي، اختیارات پای کې نشي چلولی. پس د هغې خپل ځایونه د پریوتلو، خپل ځایونه د راختلو هغه الله رب العالمین مقرر کړل دي. وقدره منازله، الله رب العالمین دا د ځایونه د پریوتلو، د راختلو، د سپوږمۍ دپاره، د نور دپاره ولې مقرر کړل دي؟ الله وایي لتعلموا عدد السنین والحساب، د دې لپاره چې تاسو معلوم کړئ شمیر د کلونو، چې کال د کلې نه شروع کیږي او کال کله ختمیږي، شمیر د کلونو. والحساب، او حساب د میاشتو او د ورځو په معلوم کړئ. لتعلموا عدد السنین والحساب، دې لپاره چې تاسو معلوم کړئ شمیر د کلونو او حساب د ورځو د میاشتو. او بیا الله رب العالمین وایي ما خلق الله ذلك الا بالحق، ما نه دي پیدا کړي دې لره مګر د حق د ښکاره کولو دپاره. په دې کې به انسان سوچ فکر کوي د الله په وحدانیت، د الله په یووالي چې یو ذات دی، څومره عظیم ذات دی. نور سپوږمۍ نه به عبرت اخلي، د دې حسابونو نه به عبرت اخلي. ما خلق الله ذلك الا بالحق، الله وایي ما نه دي پیدا کړي دې لره مګر د حق د ښکاره کولو دپاره چې حق ښکاره شي. یفصل الآیات لقوم یعلمون، الله وایي دا آیاتونه تفصیل سره بیانولی شي، دلایل تفصیل سره بیانېږي د هغه قوم دپاره چې پوهېږي، چې کوم قوم پوهېږي هغې دپاره الله رب العالمین تفصیل سره آیاتونه بیان کړي دي. دا بل آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي، کوم چې ما اول کې ویلی و هغه آیات کې الله رب العالمین فرمایي وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شکورا. الله رب العالمین فرمایي الله تعالی هغه ذات دی جعل الليل والنهار چې ما ګرځولې د شپې لره ورځ لره خلفتن یو بل پسې راتلونکي، د یو بل نایب دي، یو بل پسې راځي. ورځ ختمه شي شپه راشي، شپه ختمه شي ورځ راشي، یو بل پسې راځي خلفتن. والله وایي لمن اراد ان یذکر، د هغه چا دپاره چې د هغه اراده یو هغه غواړي چې نصیحت واخلي، نو ډېر نصیحت پکې پروت دی. او اراد شکورا، او یا یو انسان غواړي چې شکر د الله رب العالمین ادا کړي، نو ډېر بهترینه خبره ده او بهترینه موقع ده چې الله رب العالمین د ورځې او شپې دا جوړې کړي دي. د الله رب العالمین شکر ادا کا، د الله په نعمتونو باندې د الله شکر گزار بنده جوړ شه، د الله رب العالمین عبادت وکړه، د الله شکر دی او نصیحت د دې نه واخله. نو عزتمندو دا حسابونه دا روان دي او دواړه حسابونه دي په شمسی حساب سره، کم انګریزي حساب چې مشهور دی په انګریزي حساب سره. په دې سره دا کال 2022 ختمیږي، 2023 شروع کیږي. نو دا څه لازمي نه ده چې ته مبارکي په دې کې ورکې او په دې خوشحالیانې کې. دا د خوشحالۍ موقع نه ده. شریعت موږ ته دا ویل دي چې دا د خوشحالۍ موقع نه ده، بلکې په دې کې د الله رب العالمین نه سوال وکړه چې الله آینده کلونه چې څومره زما زندګي ده په ما باندې په خیر او په عافیت سره تېره کړه، په هغې باندې ما باندې څه مشکلات مه راوله، په تېره شوي زندګۍ کې د ګناهونه کړي په هغې پښیمانه شه، په هغې باندې خفه شه. دا د مسلمان کار دی. ګوره د مسلمان ترتیب بدای. دا 2022 ختم شو، 2023 شروع کی، نو هر یو مسلمان تېرې شوي زندګۍ په هغې باندې به دی چې کوم ګناهونه یې کړي په هغې به افسوس وکړي، په هغې به د الله رب العالمین نه توبه وباسي، او چې کومې نیکۍ یې کړي په هغې به شکر ادا کړي د الله چې الله تعالی توفیق راکړی او آینده زندګۍ کې به عزم وکړي چې ګناهونه به ځان ساتم او د رب بندګي به کوم، د رب تابعداري به کوم. او که ته وایې زه په دې خوشحالي کوم چې یاره هغه زندګي زما ښه تېره شوې ده، بهترینه تېره شوې ده، نو ګوره د مسلمان دپاره د خوشحالۍ هر هغه ورځ د خوشحالۍ ده چې کم کې د الله رب العالمین نافرماني ونه شي، د الله رب العالمین
نه بغاوت ونشي نو هغه ورځ د ده دپاره د خوشحالۍ ده. نو مسلمانانو څومره سامعین چې دي د هغې په خدمت کې د عرض دی چې په دې باندې یو بل ته مبارکیانې مه ورکوئ او بلکې ځان سره دا سوچ و فکر کول چې پته نه لګي دا 2023 دا به ټول زما په زندګۍ کې راځي او که نه نیم به راځي او که میاشت به راځي که 2 میاشتې به راځي، پته نه لګي د زندګۍ. د هغې دپاره غمجن کېدل او ګوره په دې باندې خوشحالېدل داسې دي که نه، لکه یو سړی پانسۍ له روان کړی دی، دې ځای نه مثال په طور د دې شرینګل درو نه د دې نه پانسۍ له روان کړی دی او هغه اسلام آباد ته بوځي او دې مثال په طور تیمرګرې ته ورسي، هلته خوشحاله شي چې بس نږدې شومه، هلته خوشحالي وکړي، خوشحاله یې په دې باندې چې لږ ښه رانږدې شومه. دا داسې مثال دی او د دې داسې مثال دی لکه د انسان نه لاس کټ شي، د لاس دې چا کټ که او دې جشن مناوی خوشحالي کوي چې لاس رانه کټ شه. دقه شانته کې دا زندګي ده، زمونږ د زندګۍ نه 2022 هغه هم کټ شه، موږ نږدې شو مرګ ته. عزتمندو په زندګۍ کې څومره سوچ کوه، هر یو انسان چې د چا څومره عمر دی یې سوچ کوي څومره زر د زندګي تېره شوه. هر یو انسان هغه به دا غور او فکر کوي چې آینده به زه د الله تبارک وتعالی بغاوت نه کومه، د الله رب العالمین نافرمانی به نه کومه او خپل هر یو کار به انشاءالله تعالی د شریعت موافق کو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې. دا وختونه تیریدل، دا زندگی تیریدل، دا کارونه بدلیدل را بدلیدل، دا عزتمندو په دې ټولو نه موږ عبرت اخلو او دارنګې په دې باندې به موږ خپل جشن نه مناوو، په دې باندې به خوشحالیانې نه کوو چېرې زموږ عمر ختمیږي او آخرت طرف ته روان یو. دا خو هغه چاله دا خوشحالي هره ورځ، دا خوشحالي هغه چا لپاره ده هره ورځ، لکه د هغې خاص ورځ بیا نشته، بلکې که هغه د جنوري ده او که فروری ده او که مارچ که هره میاشت ده، خو چې کله د الله رب العالمین نافرمانی په کومه ورځ کې ونه شوه نو دا د خوشحالۍ ورځ ده، بس هغه د اختر ورځ ده. الله رب العالمین دې موږ ته سمجھ نصیب کړي، الله رب العالمین دې موږ ته فوی نصیب کړي او الله رب العالمین دې دا 2023 او راتلونکي څومره کارونه چې الله زموږ دپاره لیکل دي او زموږ په زندګۍ کې شته دی، الله رب العالمین دې په تمام مسلمانانو باندې په خیر او په عافیت سره تیر کړي. الله رب العالمین دې تمام مشکلاتو نه موږ محفوظ کړي او الله رب العالمین دې زموږ تیر شوي ګناهونه موږ ته معاف کړي. الله رب العالمین دې توبه نصوح موږ ته نصیب کړي، هغه توبه د اخلاص دې الله رب العالمین موږ ته نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک.